السلام علیکم زه منیس خان او نن د مئی 14 تاریخ کال د 2018 نن درته د تاریخ نه څه داسې واقعیات ویم او اخره کې درته یو لطیفه ویم نو تاسو ته به بیا مزه درکړي خو چې اول د تاریخ د واقعیاتو نه خبر شي. ډېر ځوانانو ته پته نه یو زما د عمر غونته چې په هغه وخت کې ځوانانو هغوی به یادونه تازه شي. کله چې جنرال ضیا په 88 کې مړ شو د جاز په حادثه کې نو بېنظیر بهر وه هغه جلاوطني ختمه کړې وه راله د بېنظیر د پلار حکومت بوټو صاحب حکومت جنرال ضیا ختم کړی مارشل لا یې لګولې وه او هغه یې پانسي کړی او بیا یې بدترین ظلمونه په پیپلز پارټۍ کړي کوړې به وي پانسیانې به وي نو خلکو د هغه نه هم نفرت او بېنظیر ته ډېر په شوق کې چې راله نو په 88 کې د الیکشن اعلان شو 1988 کې نو بیا اسټیبلیشمنت د هغې الیکشن کې شکست ورکولو دپاره یو پارټي جوړه کړه او هغې له نوم کېښودو IJI اسلامي جمهوري اتحاد او هغې کې 9 پارټیانو اتحاد یې وکړو او دا کله چې زموږ اسټیبلیشمنت داسې پارټیانې جوړوي نو نوم وله اسلامي په دې ږدي چې زموږ خو الحمدلله ټول مسلمانان یو نو د مذهبي جذباتو اټریکټ کولو دپاره چې لکه خلک د مذهب په نوم را یوځای کېږي نو د بوټو صاحب خلاف چې کم تحریک و د هغې نوم نظام نفاذ مصطفی اوس چې ته ماته ووایې چې د رسول د خدای نظام نافظ کوو زه خو به پې سر ورکړم او پته نه وه چې د امریکې ایجنډه وه او جنرال ضیا دا سازش کړی نو دې لم د بېنظیر لار رکولو دپاره IJI جوړه کړه اسلامي جمهوري اتحاد په دې کې 9 پارټیانې شامل شوې او دا چا جوړه کړې وه دا جنرال حمید ګل چې کوم د ISI سربراو هغه وه او د دې اعتراف بیا هغه په اګست 2009 په یو انټرویو کې وکړو چې او دا ټول هر څه ما کړي په هغې پارټۍ کې کمې پارټیانې وې په اتحاد کې هغې کې یو مسلم لیگ وه د میاں نواز شریف صاحب په هغې ورځو کې د پنجاب وزیر اعلی یو نیشنل پیپلز پارټي وه د دې مشر چې غلام مرتضی جتوی دا د پیپلز پارټۍ نه ګروپ مات کړی جرنیلانو بل چې کومو په هغې کې جماعت اسلامي وه څلورم پکې جمعیت علما اسلام و پنځم پکې پاکستان عوامي اتحاد و شپږم چې و نو نظام مصطفی ګروپ و یو پکې جمعیت اهل حدیث و یو آل پاکستان مسلم لیگ جنیجو ګروپ و او بل پکې سند نیشنل فرنټ دوی چې اتحاد جوړ کړو نو بېنظیر خو یو تاسو به بېنظیر سره سیاسي اختلافي یا به اتفاقي بېنظیر یو نره تکړه او انتهایی قابله ښځه وه او دوی سره د هغې د توړ نه و ځکه چې عوامو کې ډېره زیاته پاپولر شوه پلار یې مړ و همدردي مو او جنرال ضیا چې په جاز کې والوتو نو بیا خو خلک هغې ته ډېر ناست وو چې په تمه چې دې ته اقتدار میلو شي نو بیا دوی پروپیګنډې د ذات شروع کړې او د جماعت اسلامي یو کس و د هغه نوم حسین حقاني د دې پروپیګنډو په شا هغه دا چلو کو چې د بېنظیر بېهوده تصویرونه یې تیار کړه او هغه میاں نواز شریف به په هلیکاپټرو کې د لاهور او په مختلف علاقونو کې غورځول چې خلکو ته وښیي چې موږ خو اسلامي جمهوري اتحاد والی یو د اسلام خدمت کوو دا چې دا مغرب زده ده د دې تصویرونه دا دي نو دا د وزیر اعظم توپ دپاره نه ده قابله دویم یې دا پروپیګنډه وکړه چې خپل سرکاري درباري مولیان زه تاسو ته وایم که نه په هغوی دا شدید پروپیګنډه وکړه چې په اسلام کې د ښځې حکمراني ناجایزه ده اوس دا نوټ کې فکره دا برته په اخره کې بیا هغه لطیفې سره یو ځای کومه نو چې دا کار یې وکړو خو بیا هم د دومره پروپیګنډو نه باوجود پیپلز پارټۍ 93 سیټونه واخیسته او دوی چې کوم دي نو دوی 91 سیټونه واخیسته او د بېنظیر حکومت جوړ شو د IJI چې وه اسلامي جمهوري اتحاد د دوی نښه چې وه سایکل و په هغې موده کې میاں نواز شریف صاحب په سایکل الیکشن کړی او دا ټول چا کړي دا جنرال حمید ګل ISI دا جوړ کړی د بېنظیر لاره اکثر مونږ وایو که نه چې سیاست کې مداخلت نشته نو دا د تاریخ حصې را روانې دي
بیا دویم ځل بیا یې داسې چلو کو چې په 23 اکتوبر 1989 کې د بېنظیر خلاف نواز شریف عدم اعتماد وکړو او هغه هم ډېر دلچسپه کهاني ده. پنجاب کې وزیر اعلی او دلته کې زموږ آفتاب شیرپاو صاحب په خیبر پښتونخوا کې وزیر اعلی او دا ایم ان ایز به د ګډو بیزو غونته خرڅېدل. نو آفتاب شیرپاو د پیپلز پارټۍ ټول ایم ان ایز چې راټول کړه نو سوات په سرینا کې بند کړه چې چېرته ونوځي څوک یې خرڅ نه کړي. او میا نواز شریف خپل ایم ان ایګان چې کوم دي هغه په چانګامانګا ریسټ هاوس په پنجاب کې په هغې کې بند کړل. دا کیسه وه پکې. نو هغه حکومت خلاف بیا هغه ورځو کې 8وی ترمیم او د صدر سره اختیار چې حکومت ختمولی شي نو بېنظیر حکومت ختم کو. بیا په 90 کې چې الیکشن نو آی جی آی بیا و او بیا چې په سیاستدانانو کې رقم آی ایس آی تقسیم کړو نو د دې اعتراف جنرال اسد دورانی د آی ایس آی چیف او جنرال میرزا اسلم بیگ په خپل حلفیه بیانونو کې او اسد دورانی په خپل کتاب کې لیکلي چې د مهران بانک یونس حبیب نمونږ په دې سیاستدانانو کې د پیپلز پارټۍ خلاف رقمونه تقسیم کو. دا کیس په سپریم کورټ کې پروت دی او دا سپریم کورټ کې اصغر خان بنامه ریاست یو کیس دی په هغې کې دي. سپریم کورټ پکې حکم اف آی ایل ورکړو چې د دې ټولو سیاستدانانو خلاف د دغه وشي خو هېڅ ونه شو. په هغې کې یو دلچسپ دغه دی چې اسامه بن لادن نه ټوله دنیا یارېده او شریف خاندان د اسامه بن لادن نه پیسې اخیستې وي چې موږ د بېنظیر لاره روکاو اسلام کې د ښځې حکمراني حرامه ده. نو دا صورتحال و چې د پیسې د افیډیوټس پرتې دي چې آی ایس آی به د دې خلکو کې پیسې تقسیمولې او دا اتحادونه جوړولو او یونس حبیب مهران بانک دا ټوله کیسه او مهران بانک هم لاړو غرق شو. نو دوی به هغه وخت کې دا پروپاګنډ غټه وه چې د ښځې خلاف حکمراني حرامه ده. اوس درته یو کیسه کوم. اوس دا کیسه کومه چې یو څو ملګري تلي دغه ته ښکار له چې ښکار له لاړه نو هلته کې شپه وه تیاره وه دوی یو شي ویشتو دوی وی جوړ ګډ دی الالې کو وې خوړو چې سار رڼا شو سر یې ولیدو ګیدړو. دوی مولوي صاحب له راغله چې مولوي صاحب مونږ خو بېګا دا چل شوی په غلطۍ کې مو ګیدړ خوړلې. هغه ورته وایي چې دا خو بالکل حرام مو کړی. هلکان جومات نه بار تلي او واپس راغلي وایي چې مولوي صاحب ستاسو زوی سید جلال موږ سره و. مولوي صاحب بیا لاړو دننه کتابونه یې وکتل واپس راووتو ورته وایي چې په کم کې سید جلالي هلته به ګیدړ حلالي. اوس په هغه وخت کې د بېنظیر حکمرانۍ خلاف دغه کو چې اسلام کې نشته. اوس مریم بیبي چې کله حکمرانه ده هغه ټول مولیان خاموشه دي ځکه چې په پنجاب کې 95,000 مولیانو له هره میاشت 25,000 روپۍ تنخواګانې ورکوي. نو د دوی د هر څه چې دا چې کله د دوی ذات ته شي نو بیا سید جلالي نو ګیدړ حلالي. نو ما وی چې دا تاریخ نه مو خبر کما چې زمون اکثر ادارې وي چې سیاست کې مداخلت نشته خو د دې اعترافونه په سپریم کورټ کې پراته دي او په خپل د آی ایس آی چیف جنرال حمید ګل او جنرال اسد دورانی صاحب او میرزا اسلم بیگ صاحب چې زمونږ آرمی چیف او هغوی کړي دي. امید لرم دا تاریخي ویډیو به مو خوښه شوي. مختصر تاریخ مې درته وویل په دې باندې په ګینټو ویډیوګانې کیږي خو خلکو سره دومره ټایم نشته. ویډیو کو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او ښه سوچ وکړئ. په ښه سوچ کې څه ګناه نشته.